السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. د نوې ویډیو سره تاسو هرکلی وایو ملګرو. امید لرم چې تاسو ټول به روغ جوړ او خوشحاله وئ او د ژوند په مزلو کې به وئ. ملګرو، د ضلع چارسدي په مته مغرهیلو علاقه کې د ذبیح الله وردي شیخ زمان ماشوم سره ډېره غټه د ظلم حادثه رامخې ته شوې ده. آیا که تاسو د دې نه ځان خبرول غواړئ که اوسه پورې چا زموږ د چینل مخه نه سبسکرایب کړې، زموږ د چینل مخه سبسکرایب کړئ، نشان ورڅخه مخه ووهئ چې زموږ نوې ویډیو تاسو ته په اسانۍ درورسي. دوستانو، د ضلع چارسدي په مته مغرهیلو علاقه کې د شیخ زمان زوی سره ډېره غټه د قتل حادثه رامخې ته شوې ده چې دا د تېره ورځ په یو ماښام کې رامخې ته شوې ده چې په ماښام کې ماشوم اغوا کړی دی او بیا یې په سهار کې لاش په یو غونډۍ باندې میلاو شوی دی. په هغه غونډۍ باندې میلاو شوی دی چې په هغې باندې ماشوم معلومه پرخه پرته وه چې ماشوم د یخنۍ د لاسه وړه شوی و او په سر سر یې دومره وران ایستی دی ماشوم او په خپو یې میشتی دی، دومره وران ایستی دی چې دومره وران خو څوک زناول هم نه وړي چې زناول یو ګناه وکړي، زناول یو ماشوم وخوري، مونږ بیا هم زناول معاف کړو. آیا د انسان د زناول نه بدتر شو؟ مونږ یې دومره بېدردۍ سره قتل کوو. زه انسان دې قتل کوو، پوښتنه د دې نه مخکې خو لږ سوچ وکړه چې تا انسان قتل کوو، تا به خامخا په داسې ګېډۍ ته ګیر شوې، بیا به ته څه کړې؟ څه جواب به ورکړې؟ دا ما په څه خطا باندې وجلې، دا ما په څه ګناه باندې وجلې؟ یو بې ګناه ماشوم چې مړ شي په هغه ځای باندې دومره غذاب وي ځکه چې مور او پلار یې خفه وي، ګاونډیان خفه وي، کلی خفه وي، خو نه دې ته سوچ نه کوي، خالي د یو ماشوم زندګي تباه کوي. دغه ماشوم زندګي خو هم تباه شوه، ته ځان هم زندګي تباه کړي، ځان نه آینده نسل هم زندګي تباه کړي. دوستانو، مور او پلار د انصاف توجه لري. آیا انصاف میلاویږي؟ نه میلاویږي. قاتل ګیر شي، مور او پلار وایي مونږ به دا پوښتنه خامخا کوو چې زموږ بچي څه ګناه کړې، بچي تا دومره بېدردۍ سره قتل. دوستانو، دا اول زموږ نننۍ خبر کو، زموږ خبر هم خوښ شوی زموږ د چینل مخه سبسکرایب کړئ، تلې نشان ورڅخه مخه ووهئ چې زموږ نوې ویډیو تاسو ته په اسانۍ دررسي.